وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمت ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اسماء الله الحسنى بحث کے دی آیتونو سره متعلق بنیادی بحث خما کړی. هغه بحث داو چې الله الوهاب دی، د هر چیز ورکوونکی یو د الله ذات دی. که ملک ورکولی، که بادشاہی ورکولی، اختیار و اقتدار ورکولی، که اولاد ورکولی، که علمی قابلیتونه ورکولی، او که انسانانو له دنیوي ترقی یا اخروی ترقی ورکولی، دا ټول الله په اختیار کې. او الله رب العزت تعالی الوهاب مونږ په دې وجوي چې هغه بغیر د انسان د استحقاق نه هغه ډېر څه ورکوي. حق یې نه کېږي لیکن د هغې باوجود ورکوونکی دی. که د انسانانو په اختیار وی نو ګناهګارو او کافرانو له به اډو خوراک نه وی ورکړی. ذهن سازیم خلق داسې کوي چې کم غیر مسلم دی یا کم د الله نافرمان مخلوق دی نو د خلکو خیال لای چې دیله د الله سره ورګي. الله چاله مشورې نه اخلي، هغه فعال لما یرید دی، او چونکه د هر چیز ورکوونکی هغه دی او بلا استحقاق دی، په دې وجه الوهاب صفت د هغه دپاره ښایي. تیر جمعه کې موږ د خلکو تذکره کړې وه چې هغوی د الله نه سوا د بل چا نه د اولاد ته مې ساتي، او دا د الله رب العزت په دې صفت کې اشتراک دی، ګناه دی، دا عقیده د شرک ده. سباري جزوی مسائل دې سره متعلق پاتې وو، او بل لا چې د یو څیز کله کله ضرورت هم پیښ شي. زمونږ دا دور دا د میډیا دور دی، د اسلام موافق او مخالف ډیر شي سوزونه خلق هغه خوري، بغیر د سوچ سمجھ نه بای سوزونه خلق مخ کې چلی. دا یو دو دھاری تلوار دا یو داسې توره ده چې د هغې فایده هم شته او نقصان هم شته. دغه لحاظ سره دا یو ذمہداري د اهل حق جوړیږي چې کوم ځای کې د شرک یا د بدعت بوټې نه حل کېږي چې سړی د هغې نشاندهي وکړي چې دا ګناه دی، دا نه دي کول پکار. نن سبا میډیا باندې دا چې وګورې ته د بې شمېره څه خلق دی حلقې به یې جوړې کړي، ذکر بالجهر کوي، په چغه چغه ذکرونه کوي. عوام بیچارهګان نه پوهېږي چې موږ څه وکړو. لوی لوی پیران، لوی لوی شیوخ دا حرکتونه کوي. ډېر داسې خلق چې هغه ځان ته اهل حق هم وایي، هغوی هم دا کارونه کوي. دا بعضې څیزونه د دې بار بار استعمال پرېږدی. دا دیوبندیت او بریلویت فلان فلان د یو مسلمان په حیثیت د مسلمان د پاره بنیادی چیز قرآن و سنت دی. په دې علاقو کې چونکه علماء دیوبند اتباع د قرآن و سنت کړی وه، په دې وجه د هغې نوم خلق اخلي. خو بدقسمتي دا ده چې خلق اوس معیار هغې وګرځول، معیار هغې نه دي. د دین معیار نه زیم نه بل نه حنفیت نه شافعیت نه مالکیت نه حنبلیت. د
د دین معیار دے قرآن، د دین معیار دے سنت، د دین معیار دے اجماع د صحابہ کرامو، او د دین معیار دے د یو امام هغه قیاس سره درې اصولنا مستنبط. دا خبره علمی طور ذہن کې واچوي. دی کې د چا مخالفت نه مراد، یو صحیح رویه پکار د زمونږ. او دې دور کې بعد خلق سوئی دا تاسو چې دا خبرې کوي دا د اهل علم د پاره د دین چې سلور تاسو بنیادونه خې وی دا د اهل علم د پاره یې نه د مجتهدین د پاره، د غیر مجتهد د پاره دا نه. دا ډېره د گمراهۍ خبره ده. دې کې دن نه چې د ضلال کوم بنیاد دی هغې باندې هغه څوک پوهېږي چې هغه بصیرت لري. د هر چا لپاره معیار د شریعت دغه څلور څیزونه دي، که عالم دی که جاهل دی، که مجتهد دی او که غیر مجتهد دی، دا بنیادی څلور اصول دي. البته مبتدعین داسې قسمه اقوال کوي. مثلا امام سبکی تاج الدین السبکی مشهور سړی خلک یې پیژني، علما یې پیژني. دا بدعي قول ټول نمخ کې هغه کړی چیرې د دین معیارات دا څلور چې مونږ وایو دا د مجتهدینو لپاره وایو، دا بدعي قول دی. د ټول امت په خلاف کې یو سړی یو خبرو کی بیا داغه بشمیره پیروکار شي او ترننې صدې پورې داغه پیروکار به خلک مونږ ته خېږي چې پلانې مولوي صاحب هم دا وایي، فلانې هم دا وایي، فلانې هم دا وایي. وایي د دې د حق او د باطل د معلومولو یو طریقه ده، هغه دا چې دا خبره شروع شوې د کوم ځای نه ده. سبوکي خو د 12مې دیارلسمې صدۍ سړی دی، ته دې نه مخکې دا قول چا نه و کړی. هغې نه وروستو ته که څوک ویني دا د هغه پیروکار دي، دا کسان ګڼ نه دي، دا د یو کس خبره ده، دا یې خلقو هغه قبوله کړې ده. او والله چې اسلام کې کثرت دلیل نه دی، داسې جمهوریت خو نه دی، ووټونه نه دي. دا خو دا خلک جمهوریت کې مور نه وتلی چې کوم خوا خلک ډېر شي بس وي دا به صدر شي، اختیار اقتدار به د دین زمونږ جمهوریت باندې نه دی بنا، هغه په اکثریت نه دی بنا، بلکې زمونږ دین د هغې بنیادونه څلور دي: قرآن کریم، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره حدیث شامل دی، اجماع د صحابه کرامو، او قیاس د یو امام مجتهد. هر څوک امام مجتهد شي خو په دې شرط چې هغه درې اصولونه مستنبط دي. دین زمونږ دغه دی. هر زمانے کے علماء کرام دغه طریقه وه. بدقسمت ہے نا مونږه داسې یو دور کې جون تیرو چې پای کې ته دلیل نشي تپوسلی. که یو سړي نه دلیل او تپوسې نه هغه به هغه په ګستاخۍ حمل کوي. په ګستاخۍ ځکه حمل کوي چې سره دلیل وي نه، که نور څه خبره نشته دی. په ځای د دې چې مونږ قرآن او سنت خلقو ته پیش کړو نو هر سړی یا خپل ځان پیش کوي یا خپل استادان پیش کوي. دا دواړه طریقې غلطې دي. ته دې جنجټ نه روځې. ما مخکې هم ویلي دي، اوس بیا وایم. امام غزالی محمد بن محمد الغزالی رحمت الله تعالی علیه هغه وایي چې کله تاسو علماو سره خبرې کوئ نو د هغې نه د یو څیز په باره کې د دلیل تپوس مه کوئ. ځکه عالمانو کې ښه عالمانو مي او ناکار عالمانو مي. ته چې دلیل وتپوسې ته خو نه پوهېږي که نه، تاله به سترګې تورې دا هغه الفاظ دي. هغه وایي د هغې نه تپوس وکړئ، سلوه عن السنه. لنډه خبره د دینه د سنت په باره کې تپوس وکړئ چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار په دې طریقه کړی وو. اوس نوې مبتدعین پیدا کېږي.
د سنت تذکره چې تو کې نا به ګرم شیخ تا ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 11 ښځې کړې وې ته ولې 11 نه کړې دا بے شرمه اهل علم ځان ته وایي یو پکې هغه دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړې پیشاب کړي دا څه ولې نه کوي دا همیش د پاره د مبتدعين طریقې یو کار یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د سنت نشي ویل سنت جدا چیز ده د سنت په لفظ کې دوام موجود وي لکه سین نون ماده دا دلالت کوي په زوړوالي باندې زړیږي هغه سیز چې هغه ډیر شي او په هغې موده ډېره تېره شي یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو فعل ثابت شو هغه یا په خصوصیت حمل کیږي یا محض په جواز باندې حمل کیږي ته سنت نشي ویلی خدا د لیوانو دور دی بس دوه ټکي ویلي د علم په بنیاد نه خبره سي ته سنت وایي بارے د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیات وي لکه یو لس خزه داغه خصوصیت ده او دا قرآن مجید کې لیکلي کله چې د سلورو نکاح لازمی شو چې صرف دا به ساته سیوا به نه ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره په کې استثناء رااله چې ستا کې مې خزې دي دا و نه پرېږدي دا بدله هم نه او هغې دپاره یې شرطونه وښودل ستا ښځو کې به دا صفات موجود دي البته دا پابندي پې ولګوله چې دې کې به څوک نه بدله په بله کې دې ته خصوصیات وایي 11 ښځې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دا سنت نه دي اصول داری الزواجر کې حافظ ابن حجر حیثمی لیکي چې الخصوصیات لا یقاس علیها خصوصیاتو کی قیاس نه د یو سړي د یو نه سیوا ښځې دوه بالفرض درې یا څلور ناغه باندې دا لازم ده چې هغه په دې کې تقسیم وي تقسیم پای کې دا لازم ده لیکن دا لزوم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته ده قرآن هغه اختیار ورکړی دی چې دا تا ته اختیار دی چې ته په دې کې ترجی منهن چې که ته څوک ځان ته نږدې کې او که ته رستو کې پتا باندې تقسیم لازم نه دی قرآن خلک وي نه ځانه باخیل وي چې دا جی دا سنت دی تاسو دا نه کوئ دا هغه خلک چې د هغې مزاج کې بدعت ورننوتي د هغې دوکې ورکوي خلکو له چې دا هم جی سنت دی تاسو نه کوئ دا هم سنت دی تاسو نه کوئ دوکې مه ورکوه خلکو له دا دروغ دي په ولاړې باندې پیشاب کول سنت نه دي هغه یو عذر و هغه دا و چې تاسو باتت قوم د قوم یو ډیران لراغې هلته کې د پناه ځای نه و د ناستې دپاره ځای مناسب نه و د پردي ځای نه و ځان شاته صحابي ودرو ځکه یې په ولاړې پیشاب وکړل که تا ته داسې موقع چېرته پېښه شي چې دغه شان مجبور شي نو جایز به یې ویږه لیکن دې ته سنت نشي ویلی سنت شیون آخر دا صاحبان لګي چې یو ځل یو کار شي نه وتا باندې سنت ثابت دی دیله پکار دی چې دې سنت وپېژني حدیث وپېژني د سنت آئینی او شرعي حیثیت وپېژني هغې دپاره ښه کتابونه دي خو به دیله ګوري څوک الموافقات د امام شاطبي کتاب دی څلور جلده شاید نوم هم چا نه یې اورېدلی هغه د اولولي دی به وپېژني سنت څه ته وایي رواج څه شی دی ثقافت څه شی دی تهذیب څه شی دی دا ټول اهل علم ښیي خلقو ته د بار کې سیدنا زکریا علیه السلام تذکره مونږ کوله چې سیدنا زکریا علیه السلام هغه د الله نه اولاد وغوښت چې غوښته یې نو څه طریقه وه قرآن مجید مونږ له ترغیباً د هغه ذکر کوي تفسیر مدارک که چا سره د دې آیتونو لاندې وګوري
چې کله سیدنا زکریا علیہ السلام دعا کوي نو قرآن دا غي تذکرہ کوي ذکر رحمت ربک عبده زکریا هذا ذکر رحمت ربک. تا موږ چې دا درستو بیانو پدې کې یاداشت استاد رب د رحمت په زکریا باندې. زکریا کم چې دا غ بندو د رب بندو د سګړې وس کمال ده کې اذ نادا ربه ندان خفیا. کله چې دا आवाज کړو اذ نادا ربه دعا یې کړې وا د خپل رب نه ندان خفیا دعا پټه. دا میلمه مړه دا سو کو درې ورته سړی نو دا اشتباه پیدا گئی سړی باندې دا څوک پاسوي چې هغه ته معلومي وخت نه غلا وای کنه باندې ستاون کی اذ نادى ربه نداء خفيا. کله چې هغه دعا وکړه د خپل رب نه دعا پټه خفیه دعا یې وکړه پټه دعا یې وکړه. دا د تفسیر مدارک کې لیکلي دا الله رب العزت داغه تذکرہ سره پاره کوي دا د دې لپاره کوي چې خلقو ته دا پته ولګي چې پټه دعا داغه څومره اهمیت ده. اصل دعا هغه کم چې انسان پټوږي. یو سړی 200 روپے ورکا او په خله ورته وای جزاک الله خیره هغه یې ماته ډو دعا ونه تا جزاک الله خیره څه شه ده په دې پوهیږي ته حدیث کې راځي چا چې چا د احسان په بدله کې جزاک الله خیره وي د ډیره اعلی درجه سره داغه د احسان مننه موکړه شکریا مدا کړه دعا یې موکړه. زمون خلق پخکارا دعاګانو ډېر خوشاليږي چې الله تعالی بچی درکې او الله تعالی داو کې الله تعالی داو کې الله تعالی داو کې په دې وجه چندو والو کار ډېر خرواني زکاری سپیکر باندې دعاګانې کوي. دا یو بدعت ته کېږي د ملک دعاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې پټې دي. حافظ ابن قیم یو کتاب د بدائع الفوائد اے کہ هغه د پټي دعا د ښکارا دعا په مقابله کې او یا فواید خود لري 70 فواید چې پوشیده دعا خفیه دعا دا د ظاهری دعا نه او یا درجه اوچتر او دا یو نقطه شمیرل ده هغه له بیا د قران او د حدیث ته دلیل ویل ده. خو ابن قیم کتاب بګوري سوق دلته ولې خلکو هم مشهور کړي چې جهمی ده اچھا مشهور کړي دا چې هغه مجسمه ده دا کتاب بولی سوق ګوري دا یو خطر طریقه ده چې د یو سړي مخنیوي نور نشي کولای نو پاغه سه الزام لګاو چې هغه سو هغه الزام وینځي نو مرشه وي بیچاره. دا یو خطر طریقه شیطانی کرتوتونو کې په دی وجه اهل حق چرته کې د الزامات جواب نه کوي لګیا وي خلک خپل کار سره کال درل پکار دي کار منی قرآن و سنت دعوت عام گئے لګیا وي خلک ارسو وي. هغه یو اسرائیلی روایت ته چې سیدنا موسی علیہ السلام الله ته ویلو چې دا خلک ما پسې ډېرې خبرې کوي دا جبه ایمان بند کا الله ورته جواب کې ویل چې ما پیدا کړی دي ما ته کنځلې کوي زه ځان خپل نه باندې مستانه ولې بند کا. دا اسرائیلی روایت ته حدیث نه خلق خو الله پسیم لګیای هغه سره شرکونه کوي کفرونه کوي یو څه کوي بل څه کوي خلا انسان له څوک نشي بندولې. قیامت پرز بعد خلا بند شي بیا ته حجت تپوس کی نو قیامت پرز بیا پته ولګي ته د خلام بندي هر سبب بندي د لاس د خپې د فرج دا په دبانې بیا گواہی کوي ځان هغه روزه هلاکت تم پرې ده دلیل پسې لړشه قرآن و سنت پسې لړشه.
تفسیر مدارک دا یو حنفی عالم لیکل دی امام نصفی اغوی دیزن استحباب ثابت شد دی خبره چې مونږ یې دعاګانې په پټي کوو زمونږ دعاګانې وګوره څنګه وي زمونږ ذکر اذکار څنګه وي دا دواړه په ښکاره کېږي دا احناف څه اصول دي احناف اصول لري چې کله قرآن مجید کې یو حکم راغی او بالفرض بظاهر یو حدیث د هغې خلافي موږ به تعویل په څه شي کې کوو په حدیث کې وکړو قرآن به موږ په خپل عموم پرېږدو احنافو مسلک دی دا به چلو اوس ته مثال الله خیم ده قرآن مجید کې حکم دی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قرآن چې لوستی شي وکیل خاموش شیخ حدیث کے راضی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب تو فاتحۃ الکتاب نہ بغیر مزنگی اس قرآن و حدیث کے بظاہر یو تصادم خکاری مسئلے نہ بحث نہ کوم تا تر احناف اصول خیم چاہیے کم کم زے کے دا اصول اپلائی کری احناف دے حدیث بارے کیسے ہوئی اغیوی دا حدیث با دا قرآن رڑا کے وګورو قرآن فرمائی چې قرآن لستیشی نو غوږ کېدی او دې حدیث کرا دی چې فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي د دې نه به یا مراد مونږ امام واخلو او یا به مراد هغه سړی والو چې ځان لمونځ کوي دا حدیث هغه مقتدی ته نه شامل کم چې امام پسې ولاړ دی دا احناف مذهب په دې باب کې دا دی اناغی حدیث کے تعویل کو لیکن قرآن پخپل عموم باندے پریخوت قرآن مجید کی دا خبر مشتر ہے بلیو مثال چکل تاسو دعا کوے یا کل ذکر کوے دا پپٹو کے وذکر ربک فی نفسک ادعو ربکم تضرعا وخفیہ دعایتوں نے دعا سورۃ الاعراف کی احادیث کے راضی چکلوا ولدالین ویلی شون جماعت کے بسم یو رجا یو زلزلہ وراله خلقو پچغه آمین وی تو دے بارے کے دے امام حنیفہ سم مسلک دے سم مذہب دے راغ اغدائے چ آمین بیا دعائی یا بذکری کدا دعائی نو دعا د خپل رب نه پپټو کې دا قرآن حکم دے او کدا ذکر دے نو د قرآن حکم دے چې ذکر پپټو کې دا ولی کې د الله سے رجولی وا د تعلیمن کړو چې پته لګي چې ولضالین پسې آمین ویل پکارو احناف جواب دے حدیث نے انکار نہ گئی حدیث کے تعویل گئی دا اصول ترکمہ حد صحیح ترکمہ حد غلط تھی دا ځان لا دا بحث خبرې دي دا کې بحث نہ کوم صرف تا دا هم چې دا احناف اصول لري چې بظاهر د قرآن او د حدیث میانس کې ټکراو راشي نو دی په حدیث کې تعویل کوي او قرآن په خپل عموم پرېږدي اوس به یو بله مسله قرآن فرمائی انک لا تسمع الموتى ته مړو ته نشي اورولی او قرآن دا هم فرمائی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم آیت وسره یاد ساده لکه موږ خلکو نه اورو هغوی د سماع او د اسماع جګړه کوي بیا قرآن کے ادوارو نفی موجود دا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم کہ تاسو دیر آبلے دیس تاسو آواز نہ اوری نہ تاورو لشے نہ مڑے اوری دا دعا ایتونو دی قرآن کی دیکھو حدیث کرا دی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بدر کہ کم کسان ملشو مرتد کافر غیر مسلم اگی سرے خبریں کرے فرمائی لیو چھ دیس تاسو نہ زیاد خاوری دی کے دا متقدمین احناف سم مسلک دے فتح القدیر کے اغلی گلے اغا دارے چھ اصل دا احناف و مذہب دارے چھ مڑی ناوری دے حدیث کے بعد تعویل کو تعویل بدائی چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاص فتح القدیر کی لی گلی دنن احناف سوئی
او بیا کسان چې ځان ته دیوبندیان وایي نه یې څه وایي چې مړی اوري که نه اوري. دا فرق دی ته دوغلی پالیسي وایي. یعنی یو ځای کې خپل اصل منا بل ځای کې خپل اصل ماده وخ. دا کم خبره چې زنن کول غواړم د ذکر او د دعا دا ټول علماء دیوبند بدعت کوي. څنګه بدعت کوي؟ اجتماعي دعاګانې کوي. تبلیغیانو اجتماع کې هم کېږي، د اشاعت توحید په درسونو کې هم کېږي. ختم چې کېږي نو یو کس لګیایي دعا کوي، نور ورپسې آمین آمین کوي. دا د کم اصل مطابق صحیح ده؟ کم شی چې حدیث کې ثابت دی د هغې نه خو جواب کوئ تاسو چې نه جي دا د قرآن رڼا کې ګورو. ستا د عمل هم د قرآن رڼا کې وګورو. قرآن ویلی واذکر ربک فی نفسک او ادعو ربکم تضرعا وخفیا. ذکر او دعاګانې د هغې څه بعضې مواضع دي ته مونږ موارد شرعیه وایو. په یې کې به ته ذکر په چغه کوي. مثلا بانګ با په چغه ویلی شي، دا مواضع شمېرې ځان سره چې دا معلومي ته ده. ولې بانګ کې اعلان دی، خلق خبرول دي چې د مونځ ټایم شوی دی. لیکن ذکر نه دی مقصود، لیکن ذکر نه دی مقصود، بلکې په دې کې دا الله د یو فریضې د ټایم د داخلېدو خبره ده. یو اذان شو، دا په چغه ویلی شي، ګون ګون आवाज کې اذان مه کوه. دویم چیز هغه اقامت دی. اقامت به هم په چغه ویلی شي. اکثر جماعتونو کې اقامت دومره په مدم آواز ویلی شي چې خوا کې دویم ملګری نه اوري. پکار دا دا سړي ته وایه یا خو آواز تیز کا یا ته اقامت مه کوه. دیکھې د خفګان څه نشته. د جماعت خلق ته ستا आवाज رسیدل پکار دي چې اقامت شروع شو مال صف نیغول پکار دي. زمونږ خو دغلته مسله خرابه ده که نه. څوک حاجي صاحب به یې بوډا ابا بانګ وایي ځکه سپیکر باندې بانګ خو تیز ځي. اقامت دپاره هغه ځان له یو ځای قبضه کړي چې راشي نه مصله وخوره کړي خپله. امامان غریبانان محتاج دي. چاته دا نشي ویلی چې حاجي صاحب دا کار غلط کوي. ځای قبضه کی بیا ته بار تلیخ بیا چې څه ټایم هغه راشي نو بیا به اقامت کی هغه اواز څوک نه اوري. دغه چونکې هغه بانګ ویلي نو دې علما نه دویمه خبرې یې شوې چې اقامت دپاره هم اواز تیز پکار دی. یا خو هغه ته ووایه چې بھائی ته اذان هم مه کوه. دی ته بېعزتي نه وایي، د دین تقاضا پوره کوي. دا نه بې ادبي ده نه ګستاخي ده. بانګ چې کم سړي ویلې دی بېشک اقامت دغه حق دی، په دې پوهېږو. لیکن نن زمانه کې وسکه سپیکر باندې خو आवाज تیزیږي، مدم आवाज هم تیز. او چې کله اقامت د دویم کس نه اوري نو د حق شته دی، اوس د حق نشته. خلق به د اقامت جواب کوي که ونه کوي؟ نو چې شاته کس یې نه اوري دی سره اقامت کوي. دا د پوهې خبره ده، دا نه ګستاخي ده نه بېدیني ده. دا دوه څیزونه شو، اذان او اقامت دا په چغه ویلی شي. دریم څیز د امام تکبیرات د انتقالاتو. امام چې کوم تکبیرات وایي دې کې آخري سړي ته هم رسېدل پکار دي، ځکه دې کې جهر دی او په تیزه دی. دا مورد شرعي دی. یو سړی خطبه وایي، تقریر کوي، دا څلورم مقام دی. دا هم په چغه وایي چې خلک خبر شي. پنځم یو سړی یو مجلس ته راشي، السلام علیکم به دومره په تاوه وایي چې نور یې واوري. نو دی هم وعلیکم السلام دومره په تیزه ووایي چې هغه نور یې واوري، هغه یې واوري. دا پنځه مقامات شو. شپږم یو سړی چې پرنجې وکړي نو د هغه لپاره حکم دا دی چې هغه د الحمدلله ووایي. هسې د خدای خیر نه وایي. پښتنو کې دا رواج دی، لوی لوی خلک مسله به ورته هم خیر الحمدلله، دته په الحمدلله ویلو ځان بد ښکاري. هسې وایي خدای خیر. خدای خیر څه مطلب؟ دا شپږم مقام دی. نو چا چې ورېد نه دی ورته یرحمک الله وایي.
الله دې پتا نورم رحم وکړي نو بیا دې ورته بارک الله وایي. دا څو مقامات شو؟ کله چې امام په مونځ کې خطا شو مقتدی به هغه ته لقمه ورکوي، مونځ به ورته صحیح کوي. څنګه به صحیح کوي؟ هغه ته به الله سبحان الله به وایي، هغه ته سبحان الله. وشو کاته شو؟ دارنګې تکبیرات تشریق دا حدیث نه ثابت دي. تو اور نہ ہم مقام لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ دا نہ سیزونه دي کوم چې امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د دې وذکر ربک فی نفسک نه مستثنا کړي. ولې پدې کې اصل څه شی دی؟ بل تر رسول دا نه مقامات دي. پدې کې داشته زه په منبر ناشته ما تاسو ته وسوم وای لا اله الا الله تاسو به لګیا چې لا اله الا الله پیر صاحب لګیا دی. اچھا تو ته دا بدعت کې نو خلک خپش تو بدعت ثبوت شته دی. سو ثبوت ولې نشته؟ په یو سیس چې پابندي الله او هغه رسول لګولې دا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا وذکر ربک فی نفسک، خپل رب په خپل زړه کې یاد کا. دا الله حکم نه منې ادا کار دې شروع کړ. خو نن دې دور کې هغه سړی لوی پیر دی، هغه سړی لوی شیخ دی چې هغه څومره د قرآن و سنت خلاف شي. عوام خو نه پوهېږي، عوام په دې څیزونو ډېر خوشحالېږي چې جي حلقه پرې راله جذب کې راغی ټوپونه اول. دا زمونږ دین نه دی. سیدہ اسماء دا غي اخره دی ایرواره دی بار تله او نا وخت راغې تپوس ته وکړه تا ولی سار شوي. هغه ما سره خلک لیدل او ذکر به کو بهوشي او پیراتلخ اور تو قاری دا بیا لړل شي داسې خلکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام با ذکر کو لیکن ناغه پچغو او نه پاغي به هوش راتلی. آیا دا خلق دا غینا ډیرو خيار دي؟ آیا د دې یره دا غینا ډیره ده؟ دا بدعت ده. ابن سیرین دا قول لیکي خلق چې کم سړی دا حرکتونه کوي نو دې مونږ د دیوال په بلې باندې کېنو یہ د کوئی په غاړه باندې کینه او د توایو ذکر ورته کو کده کوئی تو ورزید یا د بلې نه را پرې وت بیا مونږ په چا واقعي په دباره اثر کړل. امام قرطبی تفسیر وګوره، تفسیر الحلمانی وګوره، البحر المحیط وګوره. الله بندگانو کتابونه شته سره خوشی لګوته نه وړه کتاب چې نه وي په خپل کتاب له وخت ورګه دلائل کم چې دې باب کې دا بدعت ته د نزان اوساته بلکې د یو جماعت پنی دا د ټولو جماعتونو پنی د ختم روزه دا او اخیری روزه ته سوی نن د دعا روز دی. سړی به قرآن لنه دی خو دعا کې شرکت ته پاره دی د نزان اوساته دا بدعت. اسلام کې اجتماعي دعا دې د وی چې یو کس دعا کوي دور پس امین وي. د ټوله لوی اجتماع کوم دی؟ عرفات. رسول الله صلی الله علیه وسلم عرفات کې اجتماعي دعا کړل نه. دا پاکستان بدعتیان لړ شي دلته حق پرستی دلته بدعتیان شي. هغه چوری چوپ کې ادا کار کوي. سپیکر ورسری صاحب لګیای دعاګانې کوي خلک ورپسې پښتانه ورپسې امین وي. دا بدعت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړي، دا صحابه کرامو نه کړي، دا تابعین تبع تابعین نه کړي، دا صرف عجم خلک کوي. دومره دا مثلا دې کې مونږ جمع شو یو قرآن مونږ وې دعا وکړو اوکې ته هر سړی دې خپل خپل حاجت خپل رب ته پیش کی څومره پیش کوي پیش دی دې ته نه وای بدعت.
بدعت دې ته وایي چې یو لګیا دی خپل ځان له حاجتونه غواړي دی په هغې امین وایي سم هوښیاران دي هغوی ربنا اغفر لی دی وایي امین ولوالدی دی وایي امین هغه ځان ته دعاګانې کوي تا دی اوس ونه کړو دا ګناه دی دې نه ځان وساتئ دارنګې ذکر او بالخصوص اجتماعي ذکر کم چې داخله کوي دا 100% بدعت دلائل شته دی دا زما لاس کې سنن داروي دی دا حدیث کم چې دی نه زه پیش کوم نن به مونږ زمونږ لږ لیټ کېږي خو بهر کې دا حدیث کم چې زه پیش کوم په دی بعضې بریلویه اعتراض کړی چې دا ضعیف دی ما ته چا ویل مې تاسو خو موضوعي حدیثونو باندې عمل کوئ تاسو په صحیح او په ضعیف څه کوئ دا حدیث حسن دی قابل عمل دی لولاک لما خلقت الافلاک بالکل موضوع حدیث دی لیکن هغه غیر ځای پیش کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صاحب لولاک وایي دا خو موضوع دی ستاسو موضوع سره او ضعیف سره څه کار دی خدا حدیث دا ضعیف نه دی علمی بحث ته چا پکاري بیا ورته انشاءالله مونږ وکړو حدیث داره چې د سیدنا عبدالله بن مسعود دروازې خوا کې وا ملګري ناستو انتظار به کو چې د کله روزي نه مونږ به تسره جمعات ته ځو یو ځل ملګري راغلي دي سیدنا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ راغې په ځای د دې چې هغه کوڅه کې ودرېږي نه راغې مسجد ته جمعات ته چې راغې جمعات کې ګوري څه خلک دی سړی دی هغه هغې ته وایي مشر پیر صاحب لګیا دی ای سره لاس کې څه کاڼي ماڼي څه پیشو غټان څه کجوري مجوري ورسره دي یو ذکر ورته وښي چې دا سل ځله ووایه نو هغه ټول هغه امره سبحان الله سل ځله ووایي په چغه یې وایي اجتماعي بیا الحمدلله بیا الله اکبر دا خبره چې ولیدله صحابي دی سیدنا ابو موسی اشعری رضی الله عنه نو دی لړ سیدنا عبدالله بن مسعود دروازه کې کېناست چې دی کله راځي نو زه نه تپوس کوم داسې ستا په جماعت کې دا کار کي بارکیف څنګه چروت ابو موسی وی ما تپوسو که یا ابا عبد الرحمن انی رایت فی المسجد عام امرا انکرته ولم ارى والحمد لله الا خیرا ما جماعت کې یو ناشنا کار ولیدو خو زما په خیال خو د خیر کار دی اگر تپوسو که داسې دي نو ما ورته ویل ان عشت فستراه جماعت ته ځو که چې ووینې چې راتلو په لار ورته ما وی چې رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا ینتظرون الصلاة ما څه خلک جماعت کې ولید حلقې ناستي ګروپونو کې د مانځه انتظار کوي او په هر حلقه کې رجل یو سړی دی وفي ایدیهم حسن د هغې په لاسونو کې واړه کاڼي دي فیقول کبروا مئه نا ورته وایي الله اکبر ووایه سل ځله نو بیا ورته وایي فیکبرون مئه د هغې سل ځله شروع کړي بیا ورته وایي لا اله الا الله وایه سل ځله دي شروع کړي بیا ورته وایي سبحان الله وایه دا شروع کړي دا اوس کېږي تاسو به لیدلي په میډیا باندې ډېر شي سوزونه پیر صاحب لګیا دی دا سړی حیران شي د کلمې بنیاد یې وباسلی دی ورته وال وایي لا اله الا الله لا اله الا الله به وایي نو بیا ورته څه وایي بیا ورته وایي لا اله لا اله لا اله لا اله لا اله لا اله څه معنا مسلمانی ده یعنی الا الله ته نه رسوي لا اله لا اله لا اله الله بندگان دا بدعات دي لا اله معنا خدا چې الہ نشته او ته کافر شې په دې باندې ترکمه چې تا الا الله نه ویلي دا کلمه نه ده دا لګیا دي خلک دا قسمه حرکتونه کوي عبدالله بن مسعود ما تپوسو که فماذا قلت لهم تا ورته څه وویل خلک خو تا ولیدل تا ورته څه وویل نو ما ورته ووایي چې ما ورته څه ونه ویل انتظار رأی کا ستا د رائے انتظار مې کو بار کیف
ما ته زور نه راکړه، ما ته وویل چې تا ورته ویل پکارو افلا امرتم ان يعدوا سيئاتهم، تعالی پکار داو چې تا ورته ویلې چې خپل ګناهونه وشماره، ته دې ذکر پدې خپل ګناهونه وشماره. وزمنت لهم الله يزيع من حسناتهم، او تعالی دا پکارو چې تا ورته ویلې چې کتا سو خپل ګناهونه وشمیرل نو تاسو نه کې بنه کوي. بار کې دا خبرې کړي چرالو نو دې راغي خوا کې ودرېت، او دا هغه الفاظ دی عبد الله بن مسعود په نه تاسو د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د مسلک بانی مبانی کومه وایي نه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه احناف ځان هغه پورې تړي، حقیقت هم ده دی هغه خپې کله کې نیولې دي، لیکن مبتدعين شي نه دا خبر ورته نه معلومه. دا حدیث کوم چې زویم دا شامی کې لیکل دی، در مختار رد المختار کې لیکل دی، زموږ ځای کې لکار کېده نو ما کتاب راونړی شو. شامی کې دا حدیث لیکل دی، هغه هم لیکلی چې ذکر بالجهر موارد شرعیه نه بهر دا بدعت، موارد شرعي هغه نه دي کوم چېرته ما شمېرلي. قال فعدوا سيئاتكم، اراغ دي ته ویل خپل ګناهونه وشمیره، فانا ضامن الله يزيع من حسناتكم شيئا، زه ضامن یم چې که تاسو ګناهونه وشمیرل الله بس تاسو نه کې نه بربادوي. ویحکم یا امت محمد صلی الله علیه وسلم، تباہی دست تاسو د پاره اے د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیانو، ما اسرا هلاکتکم، ستاسو هلاکت څومره نږدې راغی، هلاک شوی ظالمان. څه کوي؟ هؤلاء صحابة نبیکم متوافرون، تو صحابه کرامو جمګټي ستاسو په میانس کې ډیر دي. وهذه ثياب لم تبلا، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جامې لا نه دي زړې شوي. وانیته لم تکسر، دا غلو خلا نه دي مات. والذي نفسي بيده انکم لعلى ملة هي اهدى من ملت محمد، تاسو خدا سی او کار شروع کو چې تاسو خیال لای چې ګنې مونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه زیات هدایت والو. او مفتتحو باب ضلالت، تاسو د گمراهی دروازه کو لوګړه، دا ذکر نه دا گمراهی ده، ځکه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي، دا صحابه کرامو نه کړي. اغي ورته ویل یا با عبد الرحمن ما ردنا الا الخير، زمونږه اراده خو صرف د خیر وخت. هغه چې نورې سختې جملې ویلي هغه نورو کتابونو کې شته. بار کې صحابه کرامو دا شی نه دی برداشت کړی، بلکې با هغه حدیثو کې راځي چې کاڼي راواغه سره یې په وشتل جمعات دې تر به تر کړل، ورې دا بدعت کوي. تاسو دا پیر صاحب براغلی سپیکر ته ولاړ دی، ماشومان یې جمع کړي، خلکو باندې حلقې راځي. دا څه طریقه ده؟ دا خو نه قرآن کې شته، نه حدیث کې شته، نه د صحابو په عمل کې شته، ستا فقه کې وې نشته، دا حناف فقه کې هم دا نشته. حنفیت مه بدنامه وي، عجیبه کوک پوز خلک دی بس ځان ته حنفي وایي، اس عمل دی ما ونیفه د عمل مطابق نه دی. دا مسله کم خیم. دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ وایي چې د خلکو دا کم بدعت کړو، ایو بریلی کی دا کم خلکو چې دا کار کو دا صحابه نو. انا لله و انا الیه راجعون. حدیث ته پورا ویلې تو پوښه ته حدیث کې رستو راځي سیدنا ابو موسی اشعری وایي چې دا سیدنا علی په دور کې کم خلق خوارج رالل کنا او د مسلمانانو خلاف هغه جته بندي وکړه، په کې دغه کسان مو دا چاچه ذکر بالجهر کو. خوارج چاته وي نن خلق دا غلبې الپاسې نه کوزې ته تا کې دو سورې هغه سړی چې ذکر بالجهر اجتماعي کوي دا من الخوارج. دا دې کې رستو شته او دې نه محدثینو دا استدلال کړی چې یو سړی ورکوټه بدعت شروع کی او دا خپل اخکاری دی به تدریج لوی بدعت تزان رسی او دی به اسلام نوزی. دا سنن داروی حدیث ما ہوئی صفحہ 79
मुकदमा आ गई हदीस नंबर 204 तफसीली हदीस दे मुनियतुल मुसल्ली दा अहले इल्म पीजनी खलक वर्त मुनिया वही तो मुलानो जड़निया मतलब जड़निया दा मतलब च मुला लगे ना बगैर न जुड़ी लुम्बने किताब च तलबावी अगा मुनियतुल मुसल्ली दे वगुनियतुल मुब्तदी तागे शरह हलवी कबीर तदे सफ़ा 566 वले अबी हनीफ़ा अन रफ़ा सौत बिज़िक्र बिदअतुन तामतन देख तो इमाम हनीफ़ा मज़हब दारे चिपच्चग बाने ज़िक्र कवल बिदअत मुखालिफुन लिल अम्र फ़ी क़ौली ताला ज़का च दादा अल्लाह ताला दे वेना खिलाफ दा च वज़कुर रब्बक फ़ी नफ्सिक तज़र्रुअन व ख़ीफ़तन व दूनल जहर इस्तिदलाल कम देना कि इमाम हनीफ़ा कुरान मजीद दे इस्तिदलाल मिजाज जमुंग दे इमाम दगर मुंग तो हुई दा हनाफ नहीं वजह तो हुई का क्या बिदात हो जानता हनफी बिदाती हनफी नहीं और पसी दे वही इल्ला मा खुस्स बिल इजमा मगर आगा मुकामात चागा इजमा बांधे दागे तखसीस कर शेरे आगा नह ज़ईना कम चता दमा उस खुदल ये तो ये मा खुस्स बिल इजमा ता 566 और 567 दो सफ़ों की दावे तो ब्या वही पसफ़ा 574 और 575 की क़ाला अबू हनीफ़ा लैसा कलामुना फ़ी मुतलक़ ज़िक्र इमाम अबू हनीफ़ा फरमाई ज़मुंग कलाम मुतलक़ ज़िक्र के न दे ज़का फ़ैनु अम्र मरग़ूबुन फ़ी कुल्ल अहयान दा ला नुम यादवल दा खुडेर मज़ेदार चीज़ दे इंसान रग़बत हम देते कि और अल्लाह और तम तरगीब वर्कड़ दे हर वक़्त की बल फिल जहरिया बल्कि ज़मुंग ख़बर आप ज़िक्र बिल जहर के दा वो हुआ बिदअत नो दा बिदअत तासो कोई अजनम दा इमाम अबू हनीफ़ा हुई दादान ताहलाफ हुई देवबंदियान हम जानते हुई ता शर्मिदल मखलूक दे दाना कुरान बांधे रवान दी न प हदीस रवान दी न इमाम अबू हनीफ़ा मनीख न इजमा साहब किराम मनीख दावल दा से वायु हुआ बिदअतुन लिक़ौली ताला उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया दे दलील पेश कर दे इल्ला मस्तस्ना शरअ मगर आगर न मकामात चरतबा के मिला न मकामात चासरा के तफसीर मजहरी मौजूद भी तो सूरतुल आराफ दे आयतुल लान दे वो गोरे दागश मेरे लिए इल्ला मस्तस्ना शरअ अदा मतलब दे तफसीर मजहरी ना गिरे पड़े अक़वाल ख़बरा खली कमज़ोरी हुक्म दे सही शही ना और तो नहीं मालूम दार इमाम हनीफ़ा रहमहुल्लाह मसलक तेरे अहनाफ सखास किताबों ने दी यो तो ज़ाहिर मज़हब वही ज़ाहिर और रिवाया आगे ज़ाहिर रिवायत के सखास किताबों ने दी खुद आखल खबरी चागा अहनाफी का ना चाहे अहनाफ नहीं बेचारा गार सन खबरी दाकम किताब जमालास के जरिए दाग ज़ाहिर और रिवाया बांध दे असीरुल कबीर और देख आगे शरह दा तो इमाम सरख्सी रहमहुल्लाह असल किताब दो इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह दा तो पदी किताब के ताता फैसलखी च सहाबे किराम मुस्तकारो आई बसकुल साड़ूम बने जल और सफ़ा 65 और 66 दे बाग दी बाबो रफ़ सौत आवाज़ पोरता कवल काला इमाम मोहम्मद फरमाई इमाम अबू हनीफ़ा फरमाइल वला यस्तहिब्बु रफ़अ सौत फ़िल हर्ब पर जंग के आवाज़ पोरता कवल जायज़ नहीं मुस्तहब नहीं लग्या रे ब्यावर पसी लिखी वदा करानिल हसन अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकरहु रफ़अ सौत इंद सलासतिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्रिव मकामातों के आवाज़ पोरता कवल मकरू गणल आइंद क़िराअतिल क़ुरान चिकल क़ुरान लोले जुमात के लोले ब्या आवाज़ मूचतो कोर के लोले आवाज़ ब्या खैर दे आ गया हादिस के सबूत तो ज़े फ़र्क का वाइंदल जनाज़ जनाज़ों के ज़िक्र बिलजहर की ये पंजाब के कलिमे तो ये बे विरद की यौकस लग गई नूर पसी लग गई
وعند الزحف بیا وی زحف جنگ ته وی جنگ کے بعد ذکر بالجہر نہیں. وعن قیس بن عباد قال كان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یکرهون الصوت عند الصلاة الجنائز والقتال والذکر. درې مقامات خود لیدي صحابہ کرام په دې کې ذکر بالجہر جائز نه غنو. یعنی قرآن حدیث اجماع صحابہ کرامو ټول موجود. امام سرخسی په دې باندې لګي ففي الحديثين قراءة رفع الصوت عند سماع القرآن والوعظ. واز بمانے ذکر باندھے یا دا قرآن پاوریدو دوران کے چغنی دیوال بگار. بیا دے پسے جملے لکی فتبین به انما يفعله الذين يدعون الوجد والمحبت مکروہ. خلق چیغی وی منگ دا ذکر دا محبت دا وجی کو یا منگ بانی جی وجد راغے پی جنگلو رالا نو مکروہ. احناف چی مطلق مکروہ یہ تا حرام ہوئی قید از دگا. احناف کتابوں کے مطلق مکروہ چراشی اراد به التحریم ایتا حرام ہوئی. ولا اصل له فی الدین پا دین کے دے سا اصل نشترخ. تو ذکر بالجہر سا اصل پا دین کی نشتا ندا وجدو دلیون تو پا دین کے سا ذکر شترخ. ویستبین بیان انہو تمنع الصوفیہ مما یعتادون من رفع صوت. تو دینا دا معلوم شوا چې کم صوفیان کرام صوفیاء داغی عادت دارے چاہی پا چغا چغا باندے ذکر کئی تا دینا بدی منی کولیش منی کولے. و تخریق السیاب عند السماع قرآن چاوری جامیش لید زانا ٹوپو نوی راوی تا دینا بدی منی کولیش. احناف و مذہب در معلوم شو علیدی سے توای احناف مو بدنام دا احناف نہیں دی دا بل سری دا دی قرآن مذہب دے دا احناف دا کتابونه دے بیچارگانو سرشتم در سر. فإن ذلك مکروہ فی الدین عند سماع القرآن والوعظ. بیاوی فما ظنک عند سماع الغنا. چکلا دا قرآن اور دو سرا سڑی ما لیون توب رازی دیتا منگا گناہ ہوئے تو دا کم سڑی مخ کی چتر ٹنگ ٹی تا گئے اور پاگے اگر ٹوپو نہ ہوئی دا بارے کے وستا سخیال دا حسنی خدا کے سرم گئی یو امرد لکے کتلیا بناتو نہ ہوئی دی باغت گوری ہو ٹوپو نہ ہوئی. احناف ہے مبدنامہ تاشر سیر الکبیر صفحہ 65-66 جلد اول. مسئلے نوعیت دغرے انسان چی ذکر کئی ناغا ذکر دے آغا پپٹو کی دعاگانے چی کئی نارے پپٹو کی ما سوا داغے موقعنا حکم چی شریعت اگر نہ مقامات خود لی پکورونو کے سڑے قرآن للی حدیث للی کپوئی کی دے چرچا آرام کے خلل راضی نہ بیادے نہ کئی کرچا آرام کے خلل نہ راضی تکلیف نہیں چاہتا نہ بے شک دی ہوئی. سمنگا عام عادت دارے چکلا پکم اور جماعت کے تراووں کے ختم کی گا نا امام سے بلوٹ سپیکروں لگئی تو جماعت ختم آغا دا کلی بل سردزی نا سدی ترجا مذہب دے پتہ عوام خوشحالی اللہ ناراض کئی رسول اللہ ناراض کئی دے اجماع امت خلاف کی دے امام ابو حنیفہ دا قول خلاف کی ولی خلق پدے خوشحالی خلق میں خوشحال ہے آغا رب رضا کے کم رب چی منگ پیدا کریو آغا رب دا ہر سور کون کرے دا انسان مستقبل دا آغا پلاس کرے دا انسان ماضی دا آغا پلاس کرے اور دا انسان حال دا آغا پلاس کرے. دیکھیں دا یہ ایسا سوال نشتر ہے بلکہ دا زمون فریضہ را چی بھائی دا قرآن و سنت مطابق خپل جن تیر کو خپل نوی نسل تا مخرج دا زمون کا دین نہ رہ دا بنگڑے چول پا ممبر کے ناستل نمگڑی کلمے ویل پٹول قوم بانے داغے ذکر بالجہر کول دا بدعت تے و دا حرام دی. اس شریعت دی ثبوت نہ گئی. ڈیرہ دا افسوس خبر دا چھ دغت دیو بنیان دا کم چیز یادوم دی شرمیدلو کتابو نشتا سر دی دا امام ابو حنیفہ دا خبروں نے جوابو نہ گئی. تو انشاءاللہ سو وقت باغم ستاسو مخ کے دا تشت ازبام بگم دا دیو بنیان نہ دی نہ دا احناف دی دا شکم پرور دی غریبانان
د خپل خېټې پسې رواني د هغې لپاره د امام ابو حنیفه په عزت هم څه کار نشته دی، د علماء دیوبند باندې هم څه کار نشته ده، عوام خوشحاله وي. کم چې اصل احناف دي، اصل دیوبندیان دی، هغې یو طرف ته ګړي دي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.